او زما او ستا فیصله نن دلته په دوو خبرو ده، یو ثبوت دی او بل قرآن دی. که په تا کې ایمان یې راځه دې ځای ته راشه که ایمان ته پکې راشه دلته. وایي ظالم ته که ډېر ناز وي په دامونو په دارونو د ظلم د وحشت په زولنو په زنځیرونو، نو زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر ته تیغه او یا معیار درمانونه. اولنۍ خبره خو دا ده که دې له څوک دا رنګ ورکوي نو دا قامیزه د لویې جرګې پروګرام دی، دا د عوامي نشنل پارټۍ پروګرام نه دی او دا د قوم مطالبات دي، دا د قوم وینا ده، دا د قوم د زړه آواز دی. او چیرمین صاحب ډېره په تفصیل باندې خبره وکړه. دوه خبرې دي. په دې نه پوهېږم چې چیرمین صاحب عوامي نماینده دی او که د ډپارټمنټ افسر دی، په دې زه پوه نه شوم. په کار دا چې دا وضاحت د تحصیل چیرمین صاحب کړی وی چې یا خو زه عوامي نماینده یم او یا زه د یو ډپارټمنټ افسر یم، نو شاید چې د هغې مطابق بیا موږ دته خبره کړی وی. دویمه خبره دا ده چې کله موږ الیګیشن ولګاوو موږ پریس کانفرنس وکړو، نو زما خبره به لږ ټایم مالي نه زما خبره جذباتي ده. زه ډېر په قلاره باندې او ډېر په حوصله تاسو ته خبره کوم، خو چونکې قوم د نننۍ ورځې په انتظار دی، دا عوامي عدالت دی، نو موږ به خبره لږه په تفصیل کوو. زموږ د پریس کانفرنس نه پس موږ دلته راغلي یو او موږ پروګرام کړی دی او موږ الیګیشن په محکمو لګولی، نم د تحصیل په چیرمین لګولی دی، نم په ایم پی ای لګولی دی، نم په ایم این ای لګولی دی، نم په قومي مشر لګولی دی. نو په دې نه پوهېږم چې رئیس ارکر مې محکمه ده او خارق په بل چا راځي. د دې جواب زما سره نشته او نه دا زما سوچ رالی. بیا د هغې نه پس د اسسټنټ کمشنر زموږ سره دا ټایم ایښودی دی او دا یې موږ ته ویلي چې دا ټولې محکمې به شمول زه به تا ته دلته ناست یم، زه ستا په وینا باندې دا خلک راغواړم. موږ چې دې جرګه حال ته راغلي یو او په دې جرګه حال کې کله دلته اسسټنټ کمشنر پاسېدلی دی، نو د ټولو نه مخکې په دې سټیج باندې د سلطان خیل پندخیل د ګرین جرګې د مشرانو بېعزتي وشوه چې په هغې باندې ما دلته په سار کې شر وکړو. بدقسمتي دلته دا ده چې دلته راځي زما سره کینی، خو چې ردې ځای نه لاړ شي نو پالش بیا بل ځای لګوي. مونږ هغه خلک یو چې نن په عوامي عدالت کې مخامخ ولاړ یو. بیا د دې ځای نه چې کله هغه خبره کړله موږ د هغې مخالفت کړی او موږ د دې ځای نه روان شو یو سیچو صاحب ناست دی، موږ د پټاڼه کې را منې کړي یو 40 منټ 50 منټ د دې علاقې مشران او سیچو صاحب موږ را منې کړي یو. خو ایسي صاحب د دې ځای نه تکلیف نه کاو چې دې ځای ته راغلی وی. بیا را دغه ځای نه موږ خفه شو یو روډ ته تللي یو، نو د ایسي څخه خو زما پول او پټی نه و شریک، د ایډمنسټریشن ذمهواري څه وه. چیرمین صاحب چې ته نن دا تپوس کې نو ته په دغه ورځ باندې راغلی زما څه په دې روډ ناسي، تا زما زاله کړله. نن خو قوم ما ته خیرې کوي ما ته کنځلې کوي، خو چې په دې خبره کې جوور لاړ شي نو د دې کنځلو د خیرو قابل څوک دی پکار ده چې قوم هغه ته وکړي. چې د دې قابل زیمه که د دې قابل هغه خلک دی چې چا د ایسي کرسۍ نیولو چې کاته مه ورځه. ما پته الزام ولګاو، نن هم زه دې ځای ته راغلی یم، ستاسې مې لاس لګي، ته په دغه ځای کې ناستې، ما له دلته نه راځې، ته قومه جواب راکړه زه غلی یم که دا غل دی، زه غلی یم که دا غل دی. چې زه غلی نو زه به تښتېدی، خو ته غلی ته تښتې. راشه دلته او زما او ستا فیصله نن دلته په دوو خبرو ده، یو ثبوت دی او بل قرآن دی. که په تا کې ایمان یې راځه دې ځای ته راشه که ایمان ته پکې راشه دلته. دا ایمان تېرول دا د هر چا کار نه دی، دا ایمان تېرول د هر چا کار نه دی. هره محکمه دې ځای ته راشئ چې اوس هم پته ولګي. دا ټول ثبوتونه دي، دا ټول ثبوتونه دي او دا یاد ساتئ. انشاءالله ته به اخلاص کې چیرمین صاحب، ډپارټمنټ به اخلاص کی، خو انشاءالله تعالی چې دا لږ ورته اتکاړه اچوي په دې کیسونو کې انشاءالله تعالی، دا لږ ورته اتکاړه اچوي. د پرونه پورې ته هم بلیک میل کولم، ایسي هم بلیک میل کولم. څه خبره وه د پرونه پورې د ایسي خبره دا وه چې زما سره د وایس میسیجونه را سره دي. هلکه ما به وایس میسیج کړی، دا به مې درته ویلي چې دا پلانکۍ پرېږده، دا به مې ورته ویلي چې د پلانکي دا کار وکړه،
زه سیاسي سړی یم، زه به دا ویم هغه میسج راوړه چې تا ته ما دا میسج کړی چې ما سړی در ولېږو روپۍ ته واله نیمې ماله راکړه او نیمې ته واله که ایمان ته پکې راشه دلته هغه میسج راوړه که تا ما درته ویلي چې تا روپۍ به ټیکټ لیو ماله پکې حصه راکړه هغه میسج راوړه په دې ډرامو نه کېږي زما نه پس به په ما پسې څوک په بنده کوټه کې د عوامي عدالت دی عوامي عدالت له راشي که په چا کې ایماني قوم هم دی میډیم دی او زم یم راشه دلته او دا هم درته ویم چې غلی را باندې ثابت کړه په دې قسم مې دی په دې قرآن مې دی قسم مې چې د قوم نه معافي وغواړم او دا به ویم چې بیا به غلا نه کوم راشه دلته او که ته دا نه کوې نو دا شته غلا دې کړل راشه وساته بیا په دې قرآن لاس کې چې نوره نه کوم دا در سم منم راشه دا راسه کې دا راسه وکړه تا کاغذونه ما پسې مه راوړئ ما پسې د ډپارټمنټ کاغذونه نه راوړي کاغذونه ما هم ډېر راوړي ما ته په ګراونډ کوشئ په ګراونډ یې راته وښایئ چیرمین صاحب دوه خبرې رالې یوه خبره تا وکړه چې زما په ډیولپمنټل سایډ باندې ماله پڼ نه دی راغلی دویم طرف ته سکیم مې کړی دی په دې نه پوهېږم په دې پوهېږم نه خبره چیرمین صاحب راواخیسته نو لږ په وضاحت به کوم ما مطالبې رسه کړوې مطالبې ما ټي ایم اے کړوه مطالبه ما دا ډي ډي کړوه مطالبه ما سی ان ډبلیو کړوه مطالبه ما پاک وی ډبلیو ډي کړوه مطالبه ما دا کړو چې 2018 نه ولا 2023 پورې کومه زکات چیکونه تللی دا راولئ مطالبه زما دا و چې په حیواناتو کې کومه بيزي تقسیم شو دي غریبانان نه ولئ مطالبه زما دا و چې د واړی په هسپتال کې ستنې خرڅېږي دا راولئ ثبوت مې را سره دی مطالبه مې راپار شوه که زما دا مطالبې غلطي نو تاسو یې راته ووایئ ولې غلطي دي کوم دې راته ووایي نن مطالبه زه د ډپارټمنټ نه کوم خارخ په بل چا راځي دا یوه خبره زما د سپي سره کار نشته زما د سپي د مالک سره کار دی که څوک دا وایي که نه نو که په ما پسې څوک غابي به زما د مالک سره کار دی دا یوه خبره تا په ما اف آی آر وشوې زما په خلکو اف آی آر وشوې ته راښکاره شوې 4 ورځې په 4 تاریخ باندې احتجاج شوی دی په 4 تاریخ باندې احتجاج شوی دی په 11 تاریخ وشو ته راغلی چیرمین صاحب الګا پروګرام ما کېنئ چیرمین صاحب ستا په صوبه کې ګورنمنټ دی ستا په صوبه کې ګورنمنټ دی ستا ګورنمنټ په یوه خبره باندې دا خبره کوي چې زه انصاف غواړم نن که ستا لیډر زه د پی ټی آی خبره کوم که نن ستا لیډر په جیل کې دی نو صرف په یوه خبره باندې په جیل کې دی وایي چې زه په اصولو باندې کمپرومایز نه کوم زم درته وایم چې زه په اصولو د هېڅ چا سره کمپرومایز نه کوم یا د دې خبرې نه انکار وکړه چې عمران خان زما لیډر نه دی یا د دې خبرې نه انکار وکړه چې عمران خان په اصولو باندې کمپرومایز کوي او یا نن د دې حق څه ورده په اصولو باندې د سلطان خیل پندخیل په حقوقو باندې د هېڅ چا سره کمپرومایز نه کېږي او بیا اختره پاسه اسټابلیشمنټ ته لاړ شه سوات ته لاړ شه په سوات کې د ایسي ریکارډ وګوره د بابوزو نه د په څه باندې تللی دی د کابل نه د په څه باندې تللی دی د رستم نه د په څه باندې تللی دی د تخبې نه د په څه باندې تللی دی هغه ځای نه خو دا په دې شرم تللی دی خو چې د دې شرم نه ځي انشاءالله تعالی داسې شرم به دا بل ځای نه وي ولې ستا حکومت او ته په دې باندې سترګې پټې زه یوه خبره کوم اوس هم نیمه ګنټه ناست یم ایسې اوس هم چاله دمکي ورکړله خبره وایي چېره زه به هم خوله راوسپړم راځه اوس هم درته ناست یم راځه خو دا یوه خبره ده چې څونه محکمو غلا کړله دا یې راسه ثبوتونه دي راوله محکمې خبره ته کوم صرف تاسو د میډیا والا ته یې لږ ښیم دا یې راسره ثبوتونه دي اټیسټډ ثبوتونه دي د محکمو اټیسټډ دا یې راسه ثبوتونه دي د چا نه چې روپۍ اخیستی شوي دي دا یې راسه لیست دی په دې ځای کې ناست دي بېګا مې حساب کړي 1 کروڑ 10 لاک مې ورته حساب کړي او ورته مې ویلي چې د دې واړې جرګه هلته به 5 کروڑ روپۍ راوړې دې قوم ته بیا والا کې دغې نه پس کړي که د چا سره ما پسې هلته راپاسي وایي یاره ثبوتونه پیش کړه زه وایم ار ډي ډي غله چېرته وتښتېده زه وایم ایسي غل دی چېرته وتښتېد زه وایم ټي ایم اے غل دی چېرته وتښتېد کښېنه زما سره مخامخ کښېنه زه خو راپسې کور ته راغلی زه خو نه یم تښتېدلی تښتي کوم سړی غل تښتي که نه زمونږ خبره چونکې په دې ځای کې په مشرانو یې پایاري شودي کېږي به او ایسي چو صاحب ته زه یوه خبره کوم
سی چو صاحب دا اف آی آر هم زموږ د حیثیت مطابق کوئ د خدای خاطر وکړئ بس اف آی آر خو راباندې مه کوئ چې کوئ راباندې بیا راباندې سم اف آی آر کوئ چې چېرته جیل ته خو به کیځو که نه سم اف آی آر راباندې کوئ هسې راباندې مه ګنده کوئ یوه خبره برملا کوم سی چو صاحب مې صرف یوې خبرې ته کېنولی دا ټول پولیس په دې ده کې ولاړ دي اکثر دا خلک یا په سوشل میډیا په دې وایي منشیاتو په حواله خبره کېږي دا سی چو بشمول د سپایانو او ولدارانو او تڼهدارانو ټول ولاړ دي یو کس راپاسې په دې قرآن د لاس کېدي او ښځه دې طلاقه کړي چې صدر صاحب ته د یو چرسي سپارش کړی دی دا چیلنج ولا ورکوم چیلنج دا سی چو صاحب ناست دی دا سپایان او ولداران ورسره ټول ولاړ دي و په قرآن د لاس کېدي او ښځه دې طلاقه کړي او نن زه تا ته سی چو صاحب دا د قرآن در کوم چې کوم سړی په چرسي پسې راغی او تا پبلک نه کو نو ته د دې قوم هم مجرم یې د دې خلکو هم مجرم یې او د دې خاورې هم مجرم یې ته بیا بلکل پبلک یې او په سوشل میډیا باندې به راځي چې پلانکې سړی مې نیولی او دا سړی پسې راغلی دی اوس به پته د نر او د اوس ولګي پته به ولګي چې څوک چرس خرڅوي پته به ولګي چې څوک پوډر خرڅوي پته به ولګي چې دا چا ملګری دی د هغې نه پس به د نر او د دله پته ولګي شاته په کوټو کې خو ښځې هم خبرې کوي دا زمونږ خور ناسته را دلته راغله تاسو وایې قامه د دې جواب د چا څه شته نه نشته چیرمین صاحب د 4 تاریخ نه واله ګیلمن موږ بیو د 11 تاریخه پورې ټایم و چې نن زما خواله راځي ولې ستاسو ما ډزې کړوې سو مخکې به هم زما خواله راغلی وی که نه چې پنترې را باندې ونه ختې په دباوونو ونه شو په مینتونو ونه شو نو بیا راغلی به وی زما خواله به راغلی وی که نه بیا ښه پرونی خبره ته کوم پرون اولنۍ سار کې میډیا والا ته چې کورې لبنه ورځي کنه پایر د باندې کوم بیا وای جرګه حال به بند کم ٹھیک شو بیا وای بیا سوي بیا وای یاره د زما سوي سپیسی جون را سره چې دا هر څه ونه شو نو پتین 38 باندې میا د خپل کالونه شروع کړو دا وګورئ وای خېمه ورته پتین 38 ما د خپل کالونه شروع کړو نو چې کله ما بس یو چت نه کو نو اخیرنۍ جرګه بیګار شپه پلاس بجې رااله زما یو خبره وا او خبره دا وا چې دا عوامي عدالت په عوامي عدالت کې فیصله کیږي په کوټ کې نه مخکې زما چا ایمان اخیستی نه اوس اخیستی شو نه بیا اخیستی شي په کوټ کې څوک زما دغه نشي اخیستی دا د میډیا دغه ملګري دي دا پرونی راته کال دی په 38 باندې ما ته کړی خو چې کله ما کال نه دی اوچت کړی دا لاندې ګوره یفتا بلم ایسي دا ته نه چې هر څه خطا شو نو بیا اخره کې به ما باندې په خپله باندې شروع وکړه قامه زه پرون هم روغ وم نن هم روغ یم دا ایسي پرون هم غلو دا نن هم غلو په سره د ثبوت اغلی او دا یوه خبره که ما خپل قوم له تکلیف ورکړی دی نو دا تکلیف چې د چا نه میلاو شوی دی په کار ده چې قوم د هغه نه تپوس وکړي ما ته چې چا کنځلې کړلي د دې نه پس په خپله باندې سوچ وکړه چې د دې کنځلو قابل څوک دی ما ته چې چا خیرې کړلي د دې نه پس په خپله سوچ وکړه چې د دې خیرو قابل څوک دی دا فیصله موږ قام ته پرېښوده بقایه چې کومه دی موږ دا زنانه راغله دلته ناسته ده ستاسو خور ده ستاسو خور چې د چا خلکو داسې پښتنو منځ له ورشي او هغې ته یو سړی کنځلې وکړي ایسي ورته کنځلې وکړي ای قامه موږ له په ځان باندې تیل اړول پکار دي که نه دي پکار موږ له په ځان تیل اړول پکار دي که نه دي پکار زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم پوره دې ځای نه موږ ځو پر امن د تحصیل چیرمین ناغې مشرانو خبرې واورېدې قوم ته مې خپل شی کېښودو ثبوتونه هم راوړل دي قرآن هم راوړی دی یا یې پې دا لاس کېدي یا پې ورته موږ لاس کړو که دا خبره کوي اوس هم ورته 20 منټه ایساریو محکمې ټولې دې راشي د دې نه پس دا مسله په دې ځای نه ختمه د دې نه پس روان یم عدالت ته د دې نه پس روان یم چیف سیکرټري له د دې نه پس روان یم انټي کرپشن له دې ټولو محکمو له به ځم سره د ثبوته او چیرمین صاحب زه خو تا ته نور ځکه څه نه وایم چې زمونږ خامخا بیا به خلکو چې سیاسي اختلافات ساتي خو انشاءالله تعالی چې دا محکمې نه دي دا به ورته ډېر اغلې کړم زه یو پیر ستاسو ټولو شکریا ادا کوم دلته به خلک انتشار جوړوي موږ انتشار نه جوړو څه څیزونه چې وو موږ راغلي یو کور ته پسې راغلي یو عدالت ته ځو زه چیف سیکرټري له ځمه اسمبلۍ په فلور باندې موږ ځو په سنټ کې محمل خان پرون زما سره رابطه کړله رشیا ته تللی او چې زه څنګه راشم زه به په سنټ کې خبره کوم او د روان وخت اعلان به موږ په مناسب ټایم باندې قام ته کوو موږ قام ته خپله جرګه کېښوده خپله خبره مې ورته کېښوده د دې نه پس چې په ما پسې شاته څوک څه وایي نه وی لګیا اوسېږئ لګیا اوسېږئ شاته ځان نه څوک پریس کانفرنس یې کوئ اوس به دیاړي مار لګیا شي بقایا قامه تاسو پوه شئ د دیاړي مار پوه شئ زه دیاړي مارو له جواب نه ورکوم او خورئ دا یوه خبره تا ته کوو ته د قام خورې
ته د دې پښتنو خورې ستا د کنځلو تپوس به موږ کوو په هر ځای کې به یې کوو ته چې په سر کې ښکري یم د هغې تپوس به درنه کوو زه یو پیر بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم صدر صاحب شعر وي خو زه به بیا په اخره کې ووایم وایي ظالم ته که ډېر ناز وي په دامونو په دارونو د ظلم د وحشت په زولنو په زنځیرونو نو زموږ د حق پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر ته تیغه تیغه او یا معیار درمانونه